چا چې صبر زده کو کنه د هر مشکل او د هر حالات مقابله وکړي. ځکه زمانه نبی وسره فرمایي ګوره دا فوټبالر دی کنه او عموما دغه کس ول الله بیا خپو کې برارتي دا فوټبالر دیتا سو ګوري دا ویډیو جناب ډیر ټیلې ورله ورکړو پلانې ډینګر هغه ته صبر وکړو دغه کس بیا رااله او سچلو کو غاړې ته تاو کړه. ځکه زمانه نبی فرمایي چا چې صبر وکړو د مشکلاتو په حالاتو کې د مصیبتونو په حالاتو کې په کورونو کې جګړه اترې راځي ډېرې خبرې اترې په روزګارونو کې یارۍ دوستۍ کې او چا څوک خپل غصې وسکړو صبر وکړو کنه دغه انسان به ول الله د قدمونو لراولي دا یا سره دا زنه ما دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلسنیم سو کال مخکې دا خبره کړې ده او د قیامت په میدان باندې دغه کس خپل راځي او په دنیا کې هم راځي. ځکه د ما نبی فرمایي آغا زورور انسان سوک دے چاوی علی صاحب دے چاوی عمر صاحب دے چاوی خالد بن ولید صاحب دے نماز بھی فرمائی نا آغا کس چھ جگڑے پٹین کی جدا خزور طاقتی او بیام صبرو کی دے زورور انسان دے دے طاقتور انسان دے او یو عباداتو کہ اللہ دانے ویلی چھ زبد انسان سارے ما دغ عبادت کو ان کی سرم و جو سوک صبر کئی ان اللہ مع الصابرین اللہ وی زب صبر کو ان کی سرم گورا ترشوی یو نبی ته الله جل شانو فرمایي چې لاولنې سبا چې تکل وزي لاولنې سیز نه منډه کې دویم سیز به نه امید کېنا دریم سیز به خخې او څلورم سیز به خوري دې چې کله ورله په سوال باندې چې روان شو څخه کند کې مردار پرته و داغې نه منډه کړي دویم یو مارغه دی هغه یو وړو کې شان مرغۍ را په مخ کړي دا باز دی او دغه وړو کې مرغۍ د سره پناه واغستله او دا باز ورته وایي چې ما زما شکار دی نو وخه ولا د خپل بدن نو ورګه ځکه چې الله وتعالى نو امید کې به نه دریم د سونی مټکا دا مټکلو خینه د سونی جام دی الله وتعالى فرمایي دا بخخه اوس دا خخه غروزی اخخه غروزی څلورم غټ غر دی الله وتعالى فرمایي چې دا بخوري روان دی روان دی روان دی اخر کې یو وړو کې شان خيستن وړي د ساده شوی د خوګو او دا غر نه خيستن وړي ساده شوی د خوګو او است خړلې دا بیا الله نه الله تعالی سکه الله دا سم معاملې وا الله د فرمای د لولنې چې کوم دا مردار پرته و دا غیبت دی د دین تختا د دین ځان سات خاموش پاتې کیږي دا دویم دا سائل له تا ته وجه د الله په نامه سره کنه امید کوي ما کوډیر می بس ما ماف کا بس دریم د وسپنې د لو خنه دا علم دی تقوا دا پرهیزګاری دا پټه ساته د مخلوق نه چې څومره ته پټه الله به ښکارا کوي او کنه ته خلکو ته کوي نو الله به ذلیل کوي. سلورم مقصدی خبره مې ده سلورم اے الله دا غټ غر او زب خلار خلار چروانو ما اخر کې یو وړه شانتی نوړې کې ساده شو دا سو الله وت فرمایي زما پیغمبره دا صبر دے صبر په جګړه کې په مصیبت کې په پریشانی کې او په غوسه کې صبر کول د غر په شان غټ سیس کار انسان ته خو چې کله صبر وکي بیا د شاوتو نوړې دا خوره تاسو ته پته ده په غوسه کې خاوند راولږي خپل خزل طلاق ورکی بچی تباہ و برباد خزه تباہ و برباد ارستی تربیت ترشی بیا ورسوې پلانې ډینګره الله په غوسه کې خلق ولي عجیب فیصله په غوسه کې کوي انسان صبر بدلا دا جنت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله د صبر کوونکو سره جناب پچا چې څومره مشکلات راځي صح حالات راځي چې صبر دی نه کنا قسم نه کو دی وی د یو حالات مقابله وکي خو چې کله د صبر ماده د کړه او صبر کې والله د مخامخ کس عزت او د مخامخ کس خبره د دوه ټکو هم پاتې نشي بیخي لاندې پریوزي ولی ما کې صبر رااله جناب هر څه د الله د پاره معاف کول او صبر کول الله په دې مونږ له چې کوم بدل راکې کنه خو الله دې مونږ له صبر راولي الله د دې جبې د وجه کور کې دنه توړلې صبر نشتا روري خپه ده صبر نشتا پلار د زوی د پلار نه مور د لور نه لور د مور نه د بچو نه صبر نشتا یاران خپل منځ کې جګړې صبر نشتا چې صبر رااله ټول معاملې و بیا حل شي خو الله دې مونږ کې صبر راولي